السلام علیکم. زه یو 2 ورځو راسې په اسلام آباد کې یم، نو څه یو کانفرنس و هغې له راغلی وم، څه کار و پکې. خو زه چې کله ماښام د اسلام آباد په محفلونو کې کښېنم، هلته څه ریټایرډ بیوروکریټس دي، څه غټ افسران دي، کاروباري خلک دي، نو د هغوی گفتگو چې ته واورې ته به وایې چې دوی د پاکستان د دې ټولو مسلو نه بلکل یا خو خبر نه دي یا یې پې څه پروا نشته، ځکه چې اسلام آباد محفلونه د شپې رنګین دي، خوندور دي، مستی ده پکې، او دا په هر ډرایینګ روم کې او په هر آفس کې ماښام دغه صورتحال دی. او هغوی په دې کې د پاکستانیانو دا کم مشکلات چې دي، مهنګایي ده یا بېروزګاري ده یا خلکو کې مایوسي ده، د دې هېڅ ذکر نه کوي، صرف په خپلو مستیانو کې دي. بیا اسلام آباد یو داسې ښار دی چې ژوندی دی، د ټول ملک نه الیټ کلاس دلته کې راغلي او دیری. نو زه چې د 2 ورځو کې کم دفتر ته لاړم، ما ته داسې ښکاره شوه چې دا پاکستان نه دی، د دې اشرافیه ته حکمرانانو ته د IMF ریپورټ دی چې 17 نه 18 ارب ډالر سالانه دوی په سبسډیز او په مراعاتو باندې خوري، نو دوی سره یې څه غم دی. بیا د بنګلو قیمتونه چې مې واورېدل، ما خو غوږونو له ګوتې وروړې، ځکه چې په مارګلا روډ باندې ارزانه بنګلم د 60-70 کروړ نه کمه نشته، 1 ارب 2 اربه دا د بنګلو قیمتونه دي. نو بیا د کمرشل پلازو او پراپرټۍ خو ډېر بد حال دی. خو دوی کوچري د نور پاکستان د دې خلکو د دې مشکلاتو احساس نه کوي، نو ما ته داسې ښکاري چې په اسلام آباد به هم خدای یو ورځ الټه کوي، ځکه چې پاکستانیان ډېر په مشکل کې دي او د اسلام آباد حکمرانانو او د هغوی سهولتکارو ته هېڅ احساس نشته چې هلته څه دي. او زه خو اکثر په دې سوشل ایشوز باندې تاسو ګورئ زما ویډیو وي په مهنګایۍ یا ملک کې چې څه بې چیني ده، خو په اسلام آباد کې ما دغه هېڅ ونه لیدل. دلته کې ژوند دی، رنګیني ده، مستی ده، عیاشي ده او ښه په بر بیټ باندې ده. نو دا صورتحال ومه چې ستاسو سره شیر کړم، سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.